یو کس تپوس کړی دی چې د زوریز نوم څه مطلب دی، او زوریز یې لیکلی دی ضاد واو ری یې او زی سره. زه په خپله نه پوهېږم چې د دې څه مطلب دی. نومونه داسې کېدی چې هغه د پیغمبرانو نومونه وي، د صحابو نومونه وي، د نیکانو خلکو نومونه وي، او یا بامانا نوم وي. عبدالله، عبدالرحمن، د الله بنده، د رحمان بنده. نوم کې دې ته مه ګورئ چې دا نوم چا نه دی، خیر راشه زه کېدم، نو پته لګي نه چې د دې څه مطلب دی. یو کس تپوس کړی دی چې زما والد صاحب کمزوری دی، زه چې د هغه د نوم نه لاندې ویښته اخلم نو دا څنګه دي؟ دا ټیک نه دي. د هغه د نوم نه لاندې ویښته اخیستل ته چې اخلي دا ټیک نه دي، ځکه چې د بل چا عورت ته کتل لا حرام دي. نو دا داسې ضرورت نه دی چې بغیر د دې نه هغه باندې وخت نشي تېری. خپله کمزوری دی چې نشي کولی نو بس دغسې پرېږدي. یو کس تپوس کړی دی چې زما د زوی عقیقه نه ده شوي، نو په قربانۍ کې زه هغه ته عقیقه کولی شم؟ یو حصه به کوم که دوه؟ او که وړوکې څاروی وي نو بیا به څه کوم؟ نو عقیقه که چېرې ته کول غواړې په قربانۍ کې، نو د هغې طریقه دا ده چې یو حصه یا دوه حصې په غټ څاروي کې نیوی شوی ته، که یو دې خوښه ده دوه دې خوښه، او چې وړوکې نری څاروی اخلي لکه ګډ او 20 چیلې، نو هغه بیا یو څاروی ثابت اخلي، هغه یو حصه کې راځي. یو کس وایي چې زما پلار ویلی دي چې زما د مرګ نه پس 10 مرلې کور په 5 وروڼو او 2 خویندو کې تقسیم کوي، او د هغې دا وینا ده چې زما 10 مرلې کول زما نه پس تقسیم کوي او په دې کې 2 لکه روپۍ صدقه کوي. او والد صاحب مې دا هم ویلی دي چې زما او زما د ښځې چې کومه حصه ده په 10 مرلو کې دا هم صدقه کوي. اوس تپوس زه دا کوم چې آیا د پلار به وصیت مې ټیک دی په دې عمل وکړو که نه؟ ستا پلار چې څومره ور ترکه پرېښي ده، نو که مور دې ژوندی وي نو د هغې حصه د پلار نشي صدقه کولی. هغه خپل مال اختیار دی چې کله د پلار وفات شو د هغې خپله برخه ده، د هغې خوښه ده. او که هغه مړه وي نو خود د هغې مال وراثت ته میراث کې به تقسیمیږي. بیا چې د هغه نه څه پاتې دي، که دغه کور وي صرف، نو په دې کور کې د ټولو وروڼو خویندو برخه ده. او که پلار په دې کې وایي چې دا صدقه کوي، نو هغه ثلث مال کې وصیت کولی شي 3 برخه. مثلا د دې کور قیمت و 13 لکه، نو 13 لکو کې د هغه وصیت په 10 لکو کې نافذیږي، د 10 نه سوا کې نه نافذیږي. دا 20 لکه به تاسو تقسیم کوي. او که هغه په دې 10 لکو کې دنه څه خاص شمېر یاد کړی، مثلا ټوله ترکه 13 لکه وه، هغه وی 2 لکه صدقه کوي، نو هغه کولی شي. د پلار په وصیت باندې به عمل کوي، ځکه چې دا وصیت بې نافذیږي، 3 حصه کې دنه دی. یو کس وایي چې زما مور اوس وفات شوې ده، تپوس کول دا دي چې د هغې د ثواب دپاره څه عمل وکړم؟ صدقه ورکړم، نفل وکړم، قرآن مجید تلاوت وکړم، او آیا چې زه دا اعمال کوم نو ما ته پکې اجر و ثواب شته او که نه؟ دې ته ایصال ثواب وایي. کوم یو نیک عمل چې ته کې، کوم یو نیک عمل، هغه نه چې په تا باندې فرض او واجب دی. لکه فرض مونځ شو د جمعې، ته وایې چې د دې ثواب زما مور ته ورسېدا، نه. د دې نه علاوه چې کوم ستا اختیاري عمل دی، صدقه شوه، نفل شو، تلاوت شو، چې کوم یو نیک عمل دی، کوی کنستل شل، اوبه لاره چاته ورکول شل، ته دا نیت وکړې چې یا الله د دې اجر و ثواب زما مور ته زما پلار ته ورسې، نو دې ته ایصال ثواب وایي. دا جایز دی. او چې څنګه ته مور ته ثواب رسې، نو امید دی الله جل شانه په خزانو کې کمی نشته چې تا ته هماغه عمره اجر و ثواب تا ته هم درکړي. یو کس وایي چې زه د مور او پلار سره په کور کې پاتې کېږم، واده مې کړی دی، زمونږ یو دکان دی چې هغې دکان نه مونږ د کور خرچه چلو، او والد صاحب هم خرچه کوي. سوال لا دی چې قربانی بس صرف زما والد صاحب کوي، او که په ما باندې هم شته، که چېرې ته د پلار سره په دې دکان کې شریک یې چې څنګه د پلار برخه ده داسې ستا ده، نو قربانی په تا هم ده او په پلار هم دی. دا هغه وخت کې ده چې کله د دکان مالیت دومره جوړیږي چې هغه نصاب ته رسي، چې تا ته بیل درکړي نو ستا هغه هم نصاب ته رسي، او چې پلار دې واخلي نو هغه هم نو بیا په تا بیله قربانی واجب ده، په پلار دې بیله ده. او که چېرې نصاب ته نه رسیږي او شریک یې په دکان کې، نو په دواړو نشته. او چې وړوکی دکانګی دی لږ دی،
او که چېرې ته پلار سره شریک نه په دکان کې بلکې ته پلار د یو ملازم په حیثیت سره یې او تا ته هغه څه درکوي د میاشتې یا د ورځې جیب خرج درکوي او ته باقي پلار سره خدمت کې او سرمایه دې ټوله د پلار ده او تا سره پیسې نشته دی نو دغه وخت کې په پلار دی قرباني شته پتا نشته یو کس وایي چې د پلار د وفات نه پس څه ځمکه په هغې مقدمه چلیږي او څه په استعمال کې ده او په هغې کې رهایشي کور هم دی د میراث څه طریقه ده دا چې مفتی صاحب ته راشي او په دې کې نومونه ټول وارثانو واچوي نو هغه به راته مسلې تقسیم وکړي او فی الحال چې کوم دی نو دغه چې کوم باندې مقدمه ده نو په هغې خو مقدمه ده چې مقدمه یو وړښته شي نو هغه بیا تقسیمولی شي د میراث د ورثاو مطابق او کومه ځمکه یا کور چې دی چې پلار مړ دی نو په دې کې د ټولو برابر خپلې خپلې برخې یو کس وایي چې ما ته مور او پلار یو جینۍ کړې ده هغه زما خوښه نه ده نو چې خوښه دې نه ته ورته وایه چې زه دا نه کوم او که چېرې په هغې کې څه خو نه نو مور او پلار دې ښه پوهېږي غاړه ورته کېږده مور او پلار خفه کوه ما البته که دې خوښه نه نو تا ته اختیار شته او اختیار دا دی چې کله نکاح تړلی کېږي تا ته وایي چې ستا قبوله ده نو ته ورته وایې چې نه چې بیا ته وایي چې ستا قبوله ده نو ورته وایې چې نه بس نکاح به نه کېږي تر څو پورې تا اقرار نه کړی قبوله کړي دي نه تر هغې پورې نکاح نه کېږي یو کس وایي چې یو سړي خپله لور بل ته ورکه د هغه اولاد نو د دې جینۍ د نکاح ولی به څوک وي خپل پلار به وي او که چې چا پاللی د هغه به د نکاح ولی اختیارمن هر څوک جوړېدی شي خپل پلار هم جوړېدی شي او چې چا دا بچی پاللی دا لویه کړي دا غم جوړېدی شي او د دې رور د تره زوی بل هم جوړېدی شي چې دا ووایي چې زما د نکاح اختیار ما ده ته ورکو هغه سړی وکیل دی لیکن مسله دا ده چې د دې جینۍ نسبت بچاته کېږي فلانکی د فلانکی لور نو د پلار په ځای به هغه کس نوم اچوي چې کوم خپل پلار دی نه هغه کس چې چا پاللی دی یو کس وایي چې ماشین والا یعنی د لرګو ماشین هغه لون لرګې واخلي او بیا څو ورځې پس هغه چې اوچ خرڅوي نو په هغه وزن باندې خرڅوي آیا دا درسته او که نه دا غلطه ده که چېرې دی د لرګې په وزن خرڅوي نو بیا به نوې تول کوي بیا به تله چلی پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله تاسو د وزن شی یو بل ته ورکوئ نو دوه تلې به پکې چلوئ دوه یو د بایع تله او یو د مشتری تله هغه به خپله تله باندې تلي دی به هم تلي نو دا لرګی چې دی مخکې خرڅوي نو په هغه تولې نشي خرڅولی لکه چې لون لرګی مثلا د هغې وزن دی 2 منه او چې کله هغه اوچ شو نو د هغې وزن چې کوم دی نو 10 سیره کم شو په هغې کې اوبه ولاړې اوس چې ته د 2 منو په وزن باندې خرڅوي او هغه 10 سیره کم 2 منه دی نو دا دوکه ده دروغ دی غش دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دوکه وکړه هغه زموږ نه دی ته داسې کولی شي چې دا لرګی چې کوم ډېری دی زه دا په دومره پیسو باندې خرڅوم په وزن نه ستا خوښه ده که اخلې واله که نه اخلې ما بغیر د تول نه یې ته خرڅ کا منقط باندې مه خرڅو په سیر یې مه خرڅو بیا جایز ده او که په وزن باندې خرڅې نو بیا به یې تلې د هغه په مخ